شو دی به وایي چې ملا سپو ته چې زه خو تاسو بچ کوم دروغ وایم نو زه چې بس کوی په ځان باندې کوئ وکړئ په کومه ځمکه چې دې کړې ده هغه ځمکه به درته ښکاره کړي نن تاسو نه ګورئ دې کیمرو ته اټومیټک کیمرې لګېدي دي چې څه کوي نو هغه د هر څه ریکارډ کوي مکمل ریکارډینګ درته کوي او په یو سیکنډ کې درته راوباسي په کومه ورځ چې غلطي شوې هغه کیمرې لا هغه ورځ ورکړې دا ورځ او دا ټیم په یو 2 منټو کې درته سره وباسي نو چې بنده داسې څیزونه ایجاد کړل چې زموږ غلا او زموږ غلطي پې نه پټېږي نو الله سره به دا څیزونه نه زه خو دې ته ګورم وایي پوهې ګزاره کیمره درته مخامخ لګېدلې ده ګورې ښه لږه ګزاره کوه شي یو نسرې دوکان نه ګورې هغه د مخامخ کیمره لګېدلې ده زه پکې ښکارم نو د بنده د کیمرې نه یېرېږي او د الله د کیمرې نه نه یېرېږي څنګه د بنده کیمره لګېدلې ده نو دغه څنګه رب العالمین یو کیمره تا خو دې ما تعبیر وکړ ستاسو د پوهې دپاره د الله د طرف نه یو کیمره د پاسه لګېدلې ده که نه هغې سره وسکې جبریل علیہ السلام به وزن کوي ملک الموت به سره د ټولو ملګرو حاضر ولاړ مکمل که ضرورت راغی او څوک سوال وکړي چې الله زمانه خو یې مخکې سیستې ده ما سره خو یې په سیستو کې زیاتې کړې دی چې جواب ورکولی شي چې الله تا راته ویلي کرام الکاتبین فرشتې چې دا زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکي دا به ټولې ولاړ او هر پیغمبر بخپل امت ته ولاړ او آدم علیہ السلام بټولو بچو ته ولاړ الله به ول आवाज ورکړي یا آدم اے آدم قم پاسا عند المیزان قم ادرېږه د تلې په خوا کې جعلتک حکما بین ذریتک د خپل اولاد په منځ کې مې ته قاضي کړې ځه ګوره ورته که چا سره مونږ زیاتې کې ورته وایه رپېږي به داسې رپېږي به آدم علیه السلام د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چولي بعضې اولاد جنت ته روان دي بعضې دوزخ ته په بچو بنده خفه کېږي دا حساب کتاب روان تله څومره ده حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ وی الله دا تله خو راته وښایه نو چې ورته یې وښوله نو بېهوشه پرېوت هوش کې چې راغی نو ژړلې الله دا خو ډېره غټه تله ده یا خدایه دې کې خو که دا اوه اسمانونو اوه ځمکې واچې په یو کوټیني ګوټ کې ځایږي خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل رب العالمین اے داوده چې زه وغواړم په یو کجوره م ډکولی شم کوم عمل کې چې اخلاصي نو الله په هغه عمل کې وزن پیدا کړي ادرو درنۍ کوم عمل کې چې اخلاص دی د الله لپاره نی نو هغه سپکي لکه د بوسو یا د مالوچو د ډمبر په شان یا د بوري د ډمبر په شان ډمبر یې زیاتې خو وزن یې نه او چې کله اخلاص پکې وي د سونې د سرو زرو د سپینو زرو برابر وي وزن پکې وزنداري وزندار دا وزن د حساب کتاب دی قرآن شریف کې الله فرمایي اوس دا الله خوښه ده که پوره حساب کتاب کوي په خدای مې د قسم شی ګران دی موږ نه شو ټینګېدی ورته خو که الله دې خوشحاله که په دنیا کې نو د سره ګزاره کوي سوف یحاسب حسابا یسیرا یو کس وی حدیث کې راځي الله به ځان ته رانږدې کړي ښه به یې رانږدې کړي او الله به ورته فرمایي اے فلان کې اتعرب ذنب کذا و کذا فلان کې ګناه پیژنې کړې ده دی بیا وړي وړي بوته ده او الله اتعرف فلان کې کړې ده دی به جوړ کې و چې خدایا هغه غټ را تر مخ کې نه کې دا خو ما ته واړه واړه خې او دې کې خو ما غټ ګناهونه لیکل را مخ کې کړ خو غر کې الله مو تعالی پټینی پټینی واړه واړه را مخ کې کوي بنده دا پیژنې دا دې کړې ده او دا دې کړې ده او اخره کې بو تعالی فرمای ویزا دا مې درته پنه کو بدل کړې رحیم ذاتم دې رحم دې بداده شي چې خبره خود تبدیلو ده پنه کو بدلېږي نو چې والا ګناه په والا نه کې بدل شو
نو غټه خو په غټو بدلېږي. نو فوراً وایي یا الله ما خو څه نور ګناهونه هم کړي وو خو دې راته رایاد نه کړل. مطلب دا چې هغه په غټو بدل شي. الله به فرمایي ای بنده هغه مې د تا ته مخکې نه کړ چې ته ونه یېرېږې خفه نه شي، هغه مې د له مخکې په غټو نیکو بدل کړي. الله به رحم وکړي، خو رحم به په چا کوي؟ په هغه چا به کوي چې سرکشي نه کوي که نه. پلار کله کله په بچو رحم کوي، مور رحم کوي، خو په کوم بچي باندې رحم کوي چې سرکشي نه کوي سرکشي. او چې کم بچی را پاسي او پلار ته ښکرې نیغېږي او پلار ته کنځل کوي او پلار سپکوي بې عزته کوي، نو پلار د هغه د مرګ نه تېر دی. پلار ورته خیرم کوي، پلار یې جیل لم ورکوي. او داسې پلاران مې لیدلي چې په دغه بچي ډزم کړی چې ورغی چې د نه ځان خلاص کړ. سرکشه سره الله هغه عمل به کوي چې هغه عمل به چا سره کوي نه. چې سرکشي په دنیا کې نه کړي، کبر یې نه کړي، الله سره مقابله نه کړي، نو هغه انسان سره به الله پاک په قیامت کې ډېره گزاره کوي، رحم به کوي الله پاک. یو حدیث پاک کې راځي وی دا الله او یا سل رحمتونه څومره. دا یو مثال دی، ګوره په حقیقت کې داسې نه ده، ډېر سل په هغې کې یو رحمت را کوز کړی دی، په دې ټول مخلوق یې تقسیم کړی دی. دا چې کله مور په بچو رحم کوي دا هغه یو رحمت دی. تر دې حده پورې چې اس خپل خپه د بچي نه اوچتئ چې بچي خوږ نه کړم، دا هغه یو رحمت دی. هغه یو یې په انسانانو پیریانو او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی. او یو کم سل رحمتونه الله پریښي دي، يرحم الله بها عباده يوم القيامة. د قیامت پر ورځ باغ یو کم سل رحمتونو په ذریعہ په خپلو بندګانو رحم کوي. او عباده لفظ دی، ګورې دا ټکي عجیب ده. د الله بندګي چې څوک د الله بندګي وکړي او الله راضي کړي. نو الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامة. قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې مونږ لګو. ولا تظلم نفس شيئا، فيو نفس پټې زیاتې نه کېږي. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها، که پټې ګناه نیکی وي دا به پیدا کوو. وکفى بنا حاسبین، مونږ شاته حاجت نشته په حساب کې، مونږ به د خلکو سره حساب کتاب کوو. ورونو چې نیکي وکړې د ګناه نه ځان وساتئ. ارسل کې لیکيږي او د قیامت پر ورځ به مونږ ته رامخکې او د بل دپاره ځان دپاره خو هم نه ده پکار ګناه، خو د بل دپاره ګناه نه ده پکار. دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې او الله پاک دې په مونږ رحم وکړي، الله په مونږ مهربانه شي. ای پروردګاره ته را سره آسان حساب وکړو، بلکې بې حسابه بې کتاب هم جنت ته بوتلی. حضور پاک فرمای او یا زره کسان به هغه چې بغیر حساب او کتاب نه باغه جنت ته ځي. خدای پاک دې موږ بې حسابه بې کتابه جنت ته بوځي او الله دې خپل رحم په موږ وکړي. دوکې څه بیماران دي زموږ څه بعضې طالبان دي بلو دستار بندۍ نه تلل، اکسیډنټ یې کړی هسپتال کې داخل دي. دوکې چې الله